اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چارسدې کې چې کوم پولیس والا دي یا د دې عوام دي نو دا بالکل د ورورولۍ رشته ده. د چارسدې پولیس چې میجارټي کم دي نو د چارسدې اوسیدونکي دي. او بل زموږ تعلق چې کم دی نو موږ خو د قوم معماران جوړو، یو داسې دغه سړی دی شعبې سړی دی چې موږ خو د رسول الله مبارک هغه حدیث باندې عمل کړی دی او هغه د تعلیم او تربیت هغه کار کوي. اوس دا دی چې د 3 میاشتو نه د پرایویټ سکول د استادان او مالکان چې کوم دي کرایه نشي ورکولی، دغه نشي ورکولی، نو د خپل حق دپاره پوره من احتجاج کوي. نه روډ بندوي نه څه بل څه کوي، سایډ ته به ودرېږي. خو زه د چارسدې ډي پي او ته وایم نوی راغلی دی، پرون ملاقات له ورغلي خو هغه تللی و پېښور ته. نو هغه ته وایم چې ته خو چارسده کې 2-3 ورځې وشوې، نو کوشش وکړه د چارسدې د روایاتو نه لږ ځان خبر کړه چې د چارسدې څه روایات دي، د چارسدې د پولیسو او د عوامو څه کومه رشته ده، نو دا به ښي. او که نه ته دغسې بره نه دغه راشي نه چا سره مذاکرات کوې نه څه بل څه کوې او ځای په ځای د پولیسو درولي او احتجاجونه دغه کوې، نو بیا به سبا مونږ اعلان وکړو چې چارسدې چوک به بندوو، چارسده به بندوو، ټول د پرایویټ سکول په زرګونو استادان دي دا به روباسو، جماعت اسلامي به روځي، ټولې پاټۍ به روځي، خو د چارسدې یو پوره من ماحول دی هغه به خراب شي. او بل دا دی چې ستا هم لا هفته نه کېږي چې چارسدې ته راغلې، د چړومبني لا تا سره ملاقات نه شي او د ټسل یو ماحول جوړ شي، نو اب بیا ښه شي نه وي. نو موږ ریکویسټ ډي پي او ته هم دا کوو، نور چې کوم چارواکي دي هغوی ته هم دا کوو، ډي سي سره هم زه اوس رابطه کوم، افتخار شاه خان سره خو زما خبره وشوه چې کاینلی د چارسدې د ماحول چې کوم دی دا پوره من ماحول دا خرابولو کوشش مه کوئ. والسلام.